او مسلمانانو او خاص کر او د فیسبوک ځوانانو د یوټیوب د ټیلیګرام د واتساپ د دې ځوانانو دا خبره په ذهن کې ونیساس دا خبره په غور سره واورئ چې دوه قسمه ګناه وي یو داسې ګناه وي چې انسان مړ سي د انسان د مرګ سره ګناه اختتام ته ورسیږي ختمه سي یو داسې ګناه وي چې انسان مړ هم سي خو بیا هم د دې ګناه عذاب د ته رسیږي یو داسې ګناه وي که دی مړ هم وي خو لیکن داسې ګناه یې کړې وي چې د دې ګناه په وجه سره دته عذاب رسیږي که څه هم دی مړ هم وي اوس به راسو خپل موضوع ته یو سړی دی یو مسلمان دی فیسبوک ته ښه نعتونه خېژوي ښه تقریرونه خېژوي ښه نظمونه خېژوي ښه شان خېژوي او یو بل سړی دی بل مسلمان ځوان دی چې هغه فیسبوک ته یا یوټیوب ته یا ټیلیګرام ته یا نور د انټرنیټ چې کم شبکات کم آلی دي هغو ته بدکاری خېژوي بد افعال خېژوي ګانې بجانې خېژوي یو داسې قسم انسانان دي دغه فیسبوک او دغه نور انټرنیټ آلات چې کم دي د دې داسې مثال دی که سړی مړ هم سي دغه فیسبوک ته یا یوټیوب ته که چیرې ګانه خېژولی وي یا نور د ګناه یو شی خېژولی وي نشر کړی وي شیر کړی وي او خلک یې ګوري که دی مړ هم سي دا خلک چې ګوري څومره خلکو ته یې څومره ګناه رسیږي دغه ګناه به دغه سړي ته چې اول د خېژولې ده اول د شیر کړې ده اول د دې ګناه ایجاد چې کړی دی که مړ هم وي په قبر کې به هم دغه ګناه درته رسیږي او یو سړی دی یو مسلمان دی چې هغه تقریر خېژولی وي فیسبوک ته یوټیوب ته یا تقریر یا یو نظم یا یو نعت شریف دا یې خېژولی وي شیر کړی وي که دغه ځوان مړ هم وي په قبر کې پرېښول هم سي مړ هم سي خو لیکن دغه د تقریر چې د شیر کړی دی نور خلق یې ګوري یا دغه نظم یا دغه نعت شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې چې د شیر کړی وي نور خلق یې ګوري څومره ثوابونه چې نور خلقو ته رسیږي دومره ثوابونه به درته به هم رسیږي چې خداوند متعال په قرآن مجید کې چې دا بیان کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت واخرت چې کله ورځ د قیامت سي نو انسان ته به دا معلومات وسي چې د مخکې څه لیږلي دي او شاته یې څه پاته کړي وه د دې ټولو معلومات به ورته وسي مخکې که د نیکي لیږلې وه که مخکې خپل د ژوند نه یې مخکې بدي لیږلې وه ګناه یې لیږلې وه دې معلومات به هم وسي دته او پس له مرګ نه د چې کم شیان پرېښي وه که نیکي یې پرېښي وي د هغو معلومات به هم ورته وسي په ورځ د قیامت او که چیرې ګناهونه یې پرېښي وه د هغه معلومات به هم وسي په ورځ د قیامت ورته نو او د فیسبوک ځوانانو او د یوټیوب ځوانانو دا زما مختصر نصیحت و وصیت په غور سره واورئ او عمل ورباندې وکاس د خدای خاطر وکئ خپل ځان مه خرابواس خپل آخرت مه خرابواس په دې انټرنیټ آلاتو کې داسې کارونه وکاس چې سبا تاسو ته په کار راسي په قبر کې په کار درته راسي په زکدن کې په کار درته راسي په آخرت کې په کار درته راسي داسې کارونه وکاس تقریر چې نشر سي که بل چا نشر کړی هم وي شیر کړی هم وي ښه تقریر وي عقیدوي تقریر وي فایدهمند تقریر وي شیر یې که نشر یې که بل چا ته ورسوه خپل یې واوره یا کوشش دا کوه خپله داسې شیان شیر کوه چې هغه د ثوابو شیان وي سبا تا ته په کار راځي په قبر کې په کار درته راسي
خدای رخصته که چیرې داسې کارونه تا کوله چې هغه بد کارونه و بد افعال ول د ګناهو کارونه و په قبر کې به ته ورباندې ګرفتاره نور خلک بې ګوري خو لیکن بنیاد یې که تا ایښی په قبر کې به ته ورباندې ګرفتاره ته به په عذاب ورباندې مسلط یې د قبر لړمان مارام پر تا باندې مسلط وي د قبر جهنم اور به پر تا باندې مسلط وي او ګوري به نور څوک او که چیرې یو چا بل چا ویډیو شیر کړی وي نو ګوري تاسو ای مسلمانانو تاسو ورته وګورئ که چیرې ښه ویډیو وي د شریعت په چوکاټ کې ویډیو وي تقریر وي ښه تقریر وي عقیدوي تقریر وي نعت د نبي صلی الله علیه وسلم نظم نعت وي نو لایک ورکه کمنټ کې ماشاء الله ورته ولیکه شیر یې که دا به تا د په قبر کې و په آخرت کې په کار راځي درته ولې ځکه خداوند متعال په قرآن مجید کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو د بله کومک په نیکۍ سره کواس یو د بله کومک په تقوا سره کواس الله تعالی وایي یو د بل کومک په ګناه سره مه کواس یو د بل کومک په ګناه سره مه کواس که یو چا ګناه کړي وي نو ته د هغه کومک مه کوه په هغه ګناه کې یو چا فاحشه ویډیو نشر کړي وي ګانې بجانې نشر کړي وي فاحش تصویر عکس یې نشر کړی وي ته د هغه سره کومک مه کوه په کمنټ په لایک چې لایکونه ورکایې او کمنټ ورکایې او ورته لیکې چې شاباس و زبردست و او خدای نه خسته نعوذ بالله ماشاء الله ورته لیکې نه دا کومک دی په ده سره د په ګناه باندې ته کومک ورکایې دی نور هم دې ته باعثه کېږي چې ولا ماته خو کمنټونه راغلل ولا ماته لایکونه راغلل سبا ته بله ویډیو نشر کوي سبا ته بله ویډیو نشر کوي او که چیرې په کمنټ کې دا ورته ولیکي چا چې بده ویډیو نشر کړي دا ورته ولیکي چې دا کار مه کوه د دې په ځای یو ښه تقریر نشر کړه د دې په ځای یو ښه نظم نشر کړه نو سبا ته به دی هم خیال وکړي چې ولا ماته خو بد کمنټونه راغلي دي که چیرې زه بد کیدای شي زه بد کار کوم نو زما یو مختصر نصیحت دی و د فیسبوک ځوانانو ته چې باید موږ ته پکار دا ده چې باید په فیسبوک کې یا په نور یوټیوب کې یا په نور شیان کې چې سرچینګ کوو یا ویډیو ګورو یا یې خپله نشر کوو یا یې خپله شیر کوو نو پکار دا ده چې ښه ویډیوګانې چې هغه د شریعت په چوکاټ کې برابرې ویډیوګانې وي یا ښه نظمونه وي یا ښه تقریرونه وي یا ښه نعتونه وي هغه نشر کړو چې په قبر کې موږ ته پکار راسي